روزه ګران عمل دی، آسان نه دی چې الله یې آسان نه کړي. خو چونکې ته مؤمن یې، د ایمان تقاضا دا ده چې ته په هغې عمل وکړې. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والاو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی په تاسو باندې روزې. دې کې ما قدرې معنی دي، یا په معنا د فرضیت یا لوح محفوظ کې لیکل شوي، یا په معنا د امرت تاسو ته حکم شوی دی چې روزې به نیسئ. صیام مصدر ده په شان ته د قیام، په لغت کې ویل کی الامساک وترک التنقل من حال الى حال، تړل او پرې خوستل د نقل کېدل د یو حالت نه بل حالت ته، په یو حالت باندې یو شی تړل. روزې تم صوم ځکه وایي چې په دې کې ځان بندولی د بېځای خبرو نه، د خوراک سکاک نه. مریم علیه السلام خبرې نه کولې، وی ویل انی نظرت للرحمن صوما. په هغه شریعت کې روزې سره خبرو نه منع کېدل هم په شرع کې یو عبادت و. په اصطلاح د شریعت کې روزه ویل کېږي امساک عن اشیاء مخصوصه على وجه مخصوص في زمان مخصوص. امساک د اشیاء مخصوصونه على وجه مخصوص په زمان مخصوص کې هغه خاص صفت باندې چې نیت به کړی. هبه دا فرضیت د روزې دا د دویم کال د هجرت شعبان میاشت کې شوی و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه په ارکانو د اسلام کې پنځم رکن حساب کړه. بني الاسلام على خمس د عبد الله ابن عمر روایت ده. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ایتاء و اقام الصلاة، ایتاء الزکاة، حج البيت، صوم رمضان. كتب عليكم الصيام، فرض شوی دی په تاسو باندې روزه. روزه معنا روزه نیول، مصدری معنا به کو کنه روزه به نیسئ. الصيام کې د الف لام عادي زینی ده، ولی عربو به روزه نیوله او پیجندله. صحیحینو کی روایت ته د عاشر زنانهانه کان یوم عاشوراء یوما تصومه قریش والجاهلیه، و د عاشورې روزه به قریش هم نیوله او جاهلیت والا به هم نیوله. دیو جن الف لام مهدی شو، هغه معهوده روزه الله پتا سو پرس کړي. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې پرس کړی شوی په کسانو چې ستاسو نه مخکې وه، ستاسو نه مخکې چې څونه امتونه تیر شوي دي په هغې هم الله روزه پرس کړې وه. بیا دا کار د تشبیه دی. نو دا تشبیه په څه کې ده؟ یو قول د جمهور علماو دی، هغوی دا تشبیه راجع د اصل ایجاب الصوم ته او فرضیت ته. په مخکینو امتونو هم روزې فرض وي، په تاسو هم الله دقسې فرض کړی. ها دونه ده چې د هغه امتونو د روزو کیفیت هغه الله ته معلوم دی. آیا میاشت روزې وي، د میاشت نه زیاتې وي، کمې وي، هغه مقدار او کیفیت موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بیان په صحیح حدیثونو کې نه دی کړی او الله موږ ته نه دی ویلی. خو دونه ده چې دی موږ ته بیان کړي چې په مخکینو امتونو روزې فرض وي.
دویم قول هغه دا دی چې نه دا تشبیه ده په دې وخت او مقدار کې څنګه چې یو میاشت روژه په تاسو فرض وه دقسې یو میاشت روژه په مخکینو امتونو فرض ده او مجاهد نه دا قول نقل ده هغوی كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل امة و اذا رمضان روزه په ټول امتونو الله فرض کړی و نو دا تشبیه په مقدار کې شو په وخت کې شو خو د مجاهد دی قول باندې څه دلیل نشته وکړه صریح روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل چې پای کې دا تصریح وی چې ګینه په مخکینو امتونو یو میاشت روزه فرض و دیوجن قاضی ابو بکر بن العربي وایي المقطوع به ويقيني خبر هذا أن التشبيه في الفرضية خاصة دلته دا تشبيه صرف په نفس فرضیت کې ده من اولنې قول راجح ده او سائر الوجوه مجرد احتمال باقي وجه چیرې یو میاشوا دون ورځې وي دا اصل احتمال ده مجرد احتمال دلیل پشته ده نه ابي بدي التشبيه کی فائدت صدا كما كتب على الذين من قبلكم الله پتا سو رمضان روزي فرض کړی دي په مخکینوم فرض وي پتی تشبیه کی یو فائدہ ده الاهتمام بهذه العباده د دې عبادت اهمیت مقصد ده ګوره دا د اهم عبادتو چې مخکینو امتونو الله فرض کړی وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتم الله دا فرض کو د دې لپاره چې دې تم اعلی ثواب ملاوي شي دیمه فائدہ په دې تشبیه کې تسهيل هذه العباده على المسلمين اسانواله دې عبادت ته په مسلمانانو ولیکل چې یو شی ګرانی او چې کله انسان ته پته ولګي یاره دا عمل مخکینو باندې مو او هغه کړه ده نو دا ته به دا خبره آسان شي ځکه بلوا چې عام شي آسان شي دیمه فائدہ د تشبیه دا شو درېمه فائدہ په دې تشبیه کې هغه د اثاره العزائم والهمم للنفوذ بهذه العباده مسلمانانو په زونو کې همت راوچتای چې ګوره مخکینو امتونو دا کار کړه نو تاسو او کې په صحیح طریقې ادا کړئ او د دې د آداب او د ارث لحاظ اوساتئ خپ قوت او طاقت سے ادا کړئ ځکه مخکینی امتونه باغیم فرض ده او دې امتم الله فرض کړه او دې امت صفت خیر امه اخرجت الناس نو دې وجه نه د عبادت بس کوي اعلی طریقه به ادا کوي په طریقه به ادا کوي په نشاط دا وجه د تشبیه شوی که تشبیه په نفس فرضیت کې ورکه او په وخت او په مقدار کې ورکه من قبلكم الله مبهم ذکر کړه دا نه دی ویلي چې دا بن اسرائیلو کله بن اسرائیل مخکې امتونه هغه مبهم ذکر کړه خودونه دا چې تاریخ نه معلومه ده چې روزه په ټول امتونو کې وا ته دې چې اندوان د بوتان عبادت چې کو نو هغه کې روزه وا
کم په مصر کې چې بت پرست هغه هم روزه نیوله، یونان والا هغه تم دا روزه منتقله او هغه هم روزه نیوله، او خاص کر په زنانو به لازم غنله چې دی بخامه خروجی نسی. روم والا هغه هم د روزو اهتمام وکاو. دارنګي هندستان کې چې کوم اندوان دي هغه هم روزه نیوله. ها په تورات کې کوم چې موجوده تورات ته نو هغه کې د څه نص نشته چې دلالت کوي په فرضیت د روزو، معنی صریح نصوص متعلق د فرضیت د روزو په تورات کې نشته. هم په هغه کې د روزي صفت ذکر شوی او د صائمین مدح ذکر شوی د چې څوک روزي نيسي د هغه مدح ذکر ده. او په دقه تورات کې دام دي چې موسی عليه السلام څلوي ورځې روزي نیولې. خو دې فضیلت او مدح د روزي نه معلومیږي چې د هغه کوم روزه مشروعه وا او عبادت یې ګڼلو. نسوارا چې کوم د هغه په انجیل کې چې کوم مشهور څلور انجیل دي، لوقا او متی وغيرهم، په هغه کې نصب فرضیت د روزه نشته. یعنی کوم نصب کې موجودي په فرضیت د روزه، ها په هغه کې ذکر د روزه شته، د روزه فضیلت پکې شته او دې ته عبادت ویل ده. خودونه ویلي چې کسړی څوک روزه ونیسي نو په دا ورځ باندې روزهدار به سر ګمنځي بم تیل بم لور کوي، مخ به انځي د لپاره چې آثار د روزي په ښکار نشي، چاته پته ونګي چې دا روزي نیولې ده او ریاکاری رانه شي په عمل کې. نو دی وجنه من قبلکم مبهمی ویلو هغه په مخکینو ټول امتونو کې من وجه روزه وا لعلکم تتقون. دې د وجه څوک چې وځي نه مخکینو امتونو بشپک مې شروع جینې ولې تاسو ځان نه لګي هیڅ دلیل وسه په نشته. دې امت کې روزي ډېری دي، منځونه په دې کې ډېر دي، روزي هم دې کې ډېر دي، ځکه چې دا اوچت فضیلت والا امت ته درجه چې اوچت ده عبادت هم په ډېر مقرر دي. لعلکم تتقون دا وجه ذکر کوي د فرضیت د روزه او حکمت د مشروعیت الصيام هغه ذکر کوي. لعلکم دې د پاره چې تاسو تتقون په دې روزي نیولو باندې ورسیږي درجه د تقوا ته. تتقون معنی تنالون درجه التقوى والخشيه من الله. ولدي روزي نیولو سره انسان اعلی درجه د تقوا ته ورسیږي. دا وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنہ، دا روزه ډال د اوقوف المعاصی نه دې په وجه به ته د ګنا نه بچ کېږي، ډال د عذاب د آخرت نه، دارنګي ډال او وقایه ده. تتقون د علل او د امراضونه چې د ډیر خوراک او د مړی خېټه نه پیدا کیږي، دې په وجه به څه شي دا هغه نه به بچ کنه، ډیر امراضونه به الله د روزي په وجه باندې بچ کی. بدلتا یو درجه د تقوا دام ده چې کله انسان روزه اونیسي اوږي شي تګي شي نو دته به احساس اوچي د فقراو چې لکه ډیر انسانان د سيدي هغه ته پټول کال کې ومړه خټه خوراک نه ملاويږي او زه بيدرغه خوراکونه کومه نو استوى بده کې احساس پیدا شي د تعاون او مدد کول غیرو.
دا هم پیدا شوه. فایده پکې دام ده چې دې روژې د وجې نه په انسان کې بې ځای وازګي وشي، همدارنګه کلسټرول پیدا شي، رګونه د هغې د وجې نه تنګېږي، نو روژې نیولو سره هغه رګونه پاک شي، بې ځای وازګي ایلې شي، د انسان په بدن کې تخفیف راشي. دې د وجې یو روایت کې راځي وایي تصوموا تصحوا. ابن سنی نقل کړی د ابي هريره نه وایي روژې نیسئ، الله به تاسو له د روژو په وجه باندې ظاهري صحت هم الله درکوي. تر دې چې بعضې طبیبانو د رومیانو هغوی به ویل چې یاره چې په ټول کال کې سړی یو میاشت روژه ونیسي نو یذهب فی الفضلات المیتة فی البدن، په بدن کې چې کوم فضلات پراته دي بې پیدي شي نه، نو الله پې هغه ختموي تر یو کاله پورې. هم پکې فایده شوه که نه لعلکم تتقون. هغه د ټولو فایدو نه غټه فایده هغه فایده د روح ده. یو سړی د الله د رضا دپاره روژه ونیسي چې الله مانه رضا شي، نو دې سره د انسان په ایمان کې صفایي راځي، پاکوالی راځي، او مشابهت د الله سره راځي. الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما د پاره ده او الله وایي زه به په دې بدلې ورکوم. نو لعلکم تتقون ویل ډېره فایده ده په روژه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي من استطاع منکم الباء، که د چا وس طاقت یې روژه واده دي وکړي، که اسبابو ته مهیا نه وي روژه دې ونیسي، فانه له وجاء، دې سره څه راځي؟ کسر د شهوت راځي، نو هغه تقوا درجې ته پرې رسېږي که نه. ایاما معدودات. اوس دلته الله تعالی په دې کې موږ ته زیری راکوي چې ګوره الله تر باندې ټول عمر روژې فرض کړي نه دي، بلکې په کال کې یو څو شمار والا ورځې روژې در باندې فرض کړي دي. که الله خوښه کړی وی ټول عمر به باندې فرض کړی وی، خو د خپل رحم د وجې نه یو میاشت در باندې په ټول کال کې فرض کړ نو وینیسه که نه. ایامن، د ایامن منصوب دی بنا بر ظرفیت. کتب علیکم الصیام فی ایام معدودات، هغه در باندې الله فرض کړی دي. یا فعل مضمر لرو باسا صوموا ایاما معدودات، تاسو روژې ونیسئ ایام معدودات، شمار والا ورځې دي، هغه لرو باسئ. هغه تعبیر الله د دې میاشت نه په ایام سره وکړه، ایام معدودات، او هغه جمع قلت ده، ایام جمع قلت ده، او معدودات ول صفت راوړو هغه جمع قلت ده. د پاره د اسانوالی په مکلفینو او اشاره ورکوي چې ګوره دا کمې روژې الله چې په تاسو فرض کړي دي دا لږې ورځې دي، ستاسو په وس او طاقت کې شته. هدي ایام معدودات نه یا هم دا میاشت رمضان ته مراد ده. بعضو کسانو دا ویلي دي لکه دا د جمهور علماء قول دی چې دینه مراد شهر رمضان دی، ولی الله مخکې حکم وکړو کتب علیکم الصیام سره، پای کې احتمال و چې کېدی چې یو ورځ دوه ورځې درې ورځې به الله فرض کړي، نو اوس ایام معدودات سے بیان وکړو.
چې دغه الله چربانی فرض کړی دا رمضان دی احتمال ختم شو بیا رستو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن پورا وضاحت یو کو چې دا رمضان میاشت اگر که ورځې ډېرې دي او تشبیه په قلت باندې وکړه د کم والی نه. دویم قول علماء دا ده چې مراد په ایام معدودات دا د رمضان نه په غیر نور روزې وي. هر میاشت کې 3 ورځې چې ته ایام البیض وي 14 14 15 او عاشورا وی بیا هغه منسوخ شو په فرضیت د رمضان. لیکن په دې کې اولنې قول راجح ده چې الله رمضان فرض کړی نور نه دی او بیا هغه ته غستل او بیا منسوخول غیر دلیل نه دا راجح قول نه ده کنه. اول قول کې دا آیات منسوخ نشو رمضان ته مراد شو سم فرض ده. هغه معدودات سمانا ده او معدودات یا معنا ده شمار ورځې دي معینات بالعد شمار لګي یا قلیلات دي لګي دي ولدا عرب عادت او طریقه ده کم شي چې شمار لګي دا غینه تعبیر په عد کوي لګ چی کنه لګ شمار لګي نو هغه ته قلیل وایي کم شمار لګي نو هغه ته کثیر ویل کېږي. معدودات معنا د شمار ورځې دي لګي. دویم قول دا دی چې معدودات معنا معدات للعطاء الربانیه الله دا تیاری کړی د عطاء ربانیه ولره په دې ورځو کې د الله تعالی د طرف څخه خصوصي رحمتونه یې خپل بندگانو په دې روزې نیولو کې مغفرت ده تراو کې مغفرت ده ليله القدر په کې مغفرت ده رمضان کې په هر شپه کې مغفرت ده ورنه خلاصې دي دعاګانې دي الله قبلې معدات للعطاء الربانيه. یو حدیث کې مرادي ان لربكم في الدار نفحات استاذ رب د پاره په زمانہ کې نفحات هواګانی د رحمتونو فتعرضوا لها غتزان وړاندې کوي چې تاسو ته پاغي باندې سیاست تاسو ته ورسیږي نو معدات تیاری د پاره د عطاء ربانیو. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اوس په دې جمله کې بیان دی د زیادتی اسانتیا د الله په خپل بندگانو. یو روزي در باندې فرض کړی دی لک مقدار خو سره د لک مقدار فرضیت نه کنا جوړوي بیمار وي مینی سپاټم روز تو چې کله روغ شي یا سفر نه واپس شي مقیم شي به دغه قضا راوړه کله در باندې ویلې چې خامخا به پنا جوړته کې منسی په سفر کې به منسی به حرج وکنه نو دا بل اسانتیا بیان ده. فمن كان منكم مريضا څوک چې تاسو نه بیمار وو او على سفر یا په سفر باندې وو فعدة من ايام اخر لازم دی په د باندې شمار کول د نور ورځو نه سمانه کدارو جی او خړلې نو بیا به داغي مطابق شمار وکړي څونه خړلې وي داغي قضا براوړي. هم مرض نه مراد خروج د اعتدال چې هغه خاصی په انسان پورې بدن ته د حالت راشي دردونه تراشي تکلیفونه تراشي چې دا غي د وجنه افعال په سي طریقه نشي ورکوله. هغه امام قرطبي وي د مریض دوه حالت دي. یو حالت دا ده چې بالکل رجو سنیول نشي
نو په د باندې به روزه ماتول فرض دي. ليس من البر الصيام في السفر غادي سم په دلیل ده. دویم دا دی روزه نیولې شي خو تکلیف ته او تپکه مشقت ته تکلیف ته پکې، نو د دې مریض لپاره روزه ماتول مستحب دي. او که روزه نیسي اوله جایز ده، ولیکن خوړل الافضل دی. ابه دلته مرض مطلق ویل مراد ته هغه مرض دی چې د هغې سره روزه تکلیف وي، او که روزه نیولو کې تکلیف نه وي، ګوته دې خوږ شوې ده زخمي شوې ده او دې سره روزه نیولو کې څه تکلیف تا ته نشته، بیا تعالی خوړل جایز نه دي. ها که هغه داسې چې استاد ته دوايانې درکوي ډراپونه درکوي ورخېجئ چې ورونه خېجي هغه ځای مرض خرابېږي، بیا په دې ټیم کې تعالی روزه خوړل جایز دي. او علی سفر معنا په سفر باندې روانه سبا راختونه مخکې په سفر تله بس روزه خورا هک روانم شي په دې روزه کې او په سفر باندې روان شي نو تبا روزه خوړل طالبې جایز دي که خوري. او علی سفر به سفر مطلق دی که د ګناه سفري او که د طاعت سفري دواړو کې ستا دپاره روزه خوړل جایز دي. د عام علماو په نزد د بعض علماو قول دا دی چې دا روزه خوړل تعالی په هغه سفر کې جایز دي چې هغه سفر تعالی شرعاً جایز دي، د ګناه سفر نه. فعدة من ایام اخر معنا موږ وکړه چې کتا دا روزه وخوړله استاد لپاره بیا شمار کول به د نور ورځو نه. فعدة من ایام اخر ابه فعدة معنا دا ده چې څونه ورځې جوړ وي، مثلا دا بیمار د بیماری نه وروسته چې څو ورځې جوړو د هغې مطابق په ده باندې قضا ده. که 3 ورځې روغ شو بیا مړ شو 3 ورځې پې قضا شوه، که ټوله میاشت یې خوړلې وه، او که 1 میاشته پورې روغ و نو ټوله میاشت پې شوه، او که روغ نه شو همدقسې مړ شو په ده باندې قضا هم نشته. فعدة من ایام اخر دا معنا ده دقسې مسافر هم واله. بیا دلته وګورئ په دې آیات دلالت کوي پر رحمت الله تعالی په خپل بندگانو چې ګوره اول کې الله مؤمنانو ته ویلو چې وردا روزه ځان له پتا سو فرض نه ده او مخکینو امتونو فرض ده. دویم بیا وته ویلو دا روزه مې در باندې ولې فرض کړه، اسنه ده ګوره دې کې غټ حکمت ته تقوا دا مې باندې فرض کړی نه وي نو دا حکمت به تاسو ته دا فایده به ته نه وي حاصله شوې، نو بیا روزه نیول لږ آسان شو د حکمت او فایدې معلومولو سره. درېیمې بیا ورته وویلو ګوره دا یو څو ورځې در باندې کړې ټول عمر یې باندې نه دی کړی، یو څو ورځې د شمار واله بیا هم پکې تخفیف راغی. نو بلې ویله وروستو پسې وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا داسې میاشت چې د فضیلت والا میاشت ده. او بل ویله چې ګوره څوک مسافر دی یا بیمار دی مقیم دی خو بیمار دی خیر په هغه پاسات لازم نه ده، وروستو دې ونیسي. دا هم څه شلو هغه رحمت او فضیلت د الله شو په بندگانو. ټیک ده دا حکم تاسو ته ګران دی خو ګوره دا فایدې پکې دي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، او په هغه کسانو یطیقونه چې طاقت لري د روزې فدیه طعام مسکین فدیه ورکول دي
طعام مسکین چې خوراک دی مسکین ته مسکین له به څه ورکوي خوراک به هغې له ورکوي وعلى الذين يطيقونه په دې کې بیان دی د بل حکم د احکامو د شریعت چې د روژې سره تعلق دی چې ګور الله تعالی اول چې دا روژه فرض کوله نو سم دواره فرض نه کړه اول کې اختیار ورکو که څوک روژه نیسي که څوک فدیه ورکوي نو بیا وروسته حکم وکړو چې بس دا حکم منسوخ دی اوس بیا څه کوئ هر یو تن به نیسي صرف مسافر سفر د وجه روژه ماتولی شي بیمار د بیماری د وجه نه دې ماته کړي وعلى الذين يطيقونه او هغه کسان چې طاقت د روژې لري ایو معنا شو یطیقونه معنا قادر دی پاغي روژه نیولی شي بیا دلته د عام علماء قول دا دی چې على الذين يطيقونه کی ضمیر راجع دی مقیم تا روغ تا وسو طاقت د روژې شته ښه مقیم دی نو د لپاره اختیار دی که روژه نیسي که فدیه ورکوي او دا ابتدا د اسلام کې دا اختیار و ځکه اول ځل حکم د روژې و دوی څه پوره عادت نه و الله اوس په اول کې نرمي وکړه بیا وروسته دا حکم منسوخ شو فمن شهد منکم الشهر فلیصم وروسته آیات هغه ناسخ شو نو د عام علماو د قول مطابق دا حکم د آیات منسوخ شوی او د دې تایید روایت د سلمہ بن الاکوع کوي بخاری و مسلم کی روایت ته لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اذا آیات چراغه من كان من اراد ان يفطر ويفتدي ځکه خلکو مرضی وا روژه دې ماته کې به رستو دې فدیه ورکړي تر دې چې رستو د آیات راغې هغه سمنسوخ شو او پر روایت د امام مسلم کې دي كنا في رمضان على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن پر رمضان کې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې من شاء افطر فابتدى بالطعام مسكين رستو بس آیات راغې فمن شهد منکم الشهر فلیصم هغه سمنسوخ شو دویم قول د علماء دا ده چې نه دا آیات منسوخ نه ده بلکې دا آیات محکم ده او د دې نه مراد بوډا سړی ده بوډۍ زنانه ده چې روژې د بوډاتوب د وجې نه نشي نیولی نو دیو با روژه دی ماته کی او د هر روژې د ورځې به یو مسکین ته فدیه ورکوي خوراک به ورکوي او د عبدالله ابن عباس روایت نقل د امام بخاری نقل کړه چې لیست بمنسوخه د آیات منسوخ نه ده هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وجدين مراد اغا بوډا سړی او بوډۍ ښځه ده لا يستطيعان ان يصوما چې د هغې طاقت د روژې نه وي فعليها ان يطعما مكان كل يوم مسكينا نو هغې به هره ورځ مسکین ته خوراک ورکوي یو رایه ده دریم رایه د علماو دا ده او دلیل دام دی انس رضی الله عنه هم دغه کار کړو روزي وخوړلې او به دیرش مسکینانو ته په یو ځل باندې خوراک ورکو په اخر ټیم کې
دویمه قول علماء دا ده چې وعلى الذين يطيقونه ودلتا یطیقونه نه ده یطوقونه ده یو کار کولای شي خو سخت مشقت او تکلیف او تپکې ده تکلیف ته او تپکې نو دا تکلیف چاته ده بوډا ته ده یاد سي بیمار ده چې دایمي بیمار ده روغېدو امکان نشته شوګر بیماری ته لګېدل یا زړی بیماری ته لګېدلې او جوړیږي نه روزم نیولای شي خو سره د مشقت نه ځکه په یو قرات د عبد الله ابن عباس کې یطوقونه وده کنه تکلیف کې ورچي به دا روزه اخري د هغه په ځای باندې مسكين نه خوراک ورکي دا د هغه چا په بارک شوا چې مشق روزه نیولای شي سره د مشقت او تکلیف نه او دا حالت دائمی ده وقتی نه ده او یا غت تفسیر جلال والا لام مقدر کړه وعلى الذين لا يطيقونها چې طاقت نه لري فدیه ده لا يطيقونه فدیه باور کوي هم بعض علماء را لګي دي اغي آیات محکم ده او زمير روجه ته راځي ده او په دې آیات کې اشاره د سرسیات لکه شاور الله سبحانه دا قول نقل له بعض نور نم نقل وی وعلى الذين يطيقونه کسان چې طاقت د روجي لري نو دې روجي سره فدیه طعام مسکین فدیه به ورکړي طعام مسکین اختر په ورځ باندې د مانځه نمک کې مکوا یو صاع دا به مسکین ته ورکی روزه به پاک شي د لغوي او رفسنا سرسیات اشاره ده او یاد رو جماعت روزه سره د مسکین رو جماعت انتظام مکه واستچتا پیسې در الله درکړي مال در الله درکړه نو د دې ستره اولګيګه د مسکین درو جماعتي انتظام او ک الله تعالی پاغي باندې اجر درکې من فطر صائما روجدا روجمات له روجمات ورکړو الله تعالی دغه اجر او ثواب بدل درک هغه ته اشاره ده فدیه طعام مسکینا فدیه اصل کی جزاء ته وي او خوراک ورکول مسکین ته طعام مسکین په مسکین دا ولا بس په یو ټیم په خوراک وکا او که خوراک ول نه ورکه نو بیا مود ول ورکه یو مود نیم کیلو نه زیات جوړیږي او چټانګ د نیم کیلو نه زیاتی کم چې په دغه علاقې کې کم خوراک چلیږي وريجي ول ورکه وړو ول ورکه ستاغه فدیه په ادا شو عام علما مودوي احناف علما نسب سواوي تداب ول ورکه او عبد الله ابن عباس وی چې ما خام او د سار روړی مسكين ته ورکه د یو روزي په بدله کې بس ادا بش طعامو دا بیان شو د فدیه کنه فدیه څه ده طعام مسكين چې مړول د مسكين دي هغه باندې په مړه خټه خوراکو کې کم چې تخوري هغه ولورک فمن تطوع خيرا دې کی تیزی ده الله تعالی طرف خپل بندگانو ته په تکثیر د عمل له خیر د نیک کارونه ډیر کوي د دې اجر او ثواب بتا ته ملاوي کی سبب خوشاله فمن تطوع
چا چې په خوشحالي باندې وکړه خیرا د خیر کار فهو خیر له دا کول به د پاره غوړی تطوع مکه تیر شو کول طاعت په خپل خوشحالي او په خپل مرضی هذا تطوع خیرا څه دی اگر کدا عام دی خود مقام سره تطوع غدا دی چې طعام مسکین په زیرا اولګي 2 مسکینان 3 مسکینان ورکه فدیه کې د مودیا د نسب سوا په ځای باندې سوا 2 سوا ورکه څونه چې ډیر ورکو الله به اجر او ثواب دل درکړي دارنګ روجم دیونه ولا او د روجي سره مسکین لري یو کفالت دی ولوکو افطار دی ولوکو جالکه بس دغه مسکینانو افطار په ما باندې شو دي کې ستا خیر دی فهو خیر الله بدله فایده درکړي راولګي داغي کفالت وکړه عام زینو کې طلباء به فقراء به هغه بدون وسنی هغه له کفاله وکړه ډېر کسان دي چې په لارو کې ګرځي یو له ورکه بل له ورکه دا سریاکاری ده ځان خودلې ایدا کسان روزي نه ولې دا نه دي ولې مستحق دي کنه دي خو صرف هغه تصویر راکې چې بس پلان کې دغه وکړو هغه صحیح ځینو کې ورکا هغه باندې نفقه او خرچو ک الله په دې باندې تعالی اجر درکړي فهو خیر له ریاکاری نه ده پکار چې سړی را اولګي ریاکاری په دې کې کوي وان تصوموا خير لكم وان تصوموا او روجنی ولستاسو ان مصدریه ده دا جمله په تعویل د مصدر کې جوړ کړه وان تصوموا او روجنی ولستاسو خير لكم دا استاسو لپاره غوړه دي د فدیه ورکولونه دغه ترغیب ور ټیک د تعالی روزه خوړل جایز دي فدیه ورکو او ورکول د هغه په ځای سیده خو لیکن کتره اولګيږي روزه اونې سي دا بدل غوري دا په هغه ټیم کې چې دا ابتداء وکنه دا حکم لا منسوخ شوی نو وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون کچرت تاسو پويږئ هغه فواید د روزي تاسو ته معلومي تعلمون فوائد الصوم في حياتكم دا غي په پیدو باندې پويږي چې الله بدلا دنیا کې مخې بدلې دل درکې ده او په آخرت کې مخې بدلې بل درکې حدیث کې راځي د ابي امامه روایت ده و امام نبی سلام ته ویل یا رسول الله روایت د نسائی دی امام نسائی نقل کړه چې یا رسول الله مرني بعمل ما ته په عمل باندې حکم وکړه وراتل عليك بالصوم رجنسا فانه لا عدل له څنګه دی روزي سره په ثواب کې بل شي کوم مساوي نشته لا يعادله شيء په ثواب معنا ده بیا ما وتر یا رسول الله مرني بعمل ما ته په عمل امر وکړه راتل عليك بالصوم فانه لا عدل له ما يا رسول الله مرني بعمل ما ته په عمل حکم وکړه چې داغي پوجز جنت ته داخل شم راتل عليك بالصوم فانه لا مثل له روزي پرنګ بل عبادت په ثواب کې برابر شته دی نو لا ان كنتم تعلمون ذکي ولکپويږي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هذا تفصيلي احکام رمضان په احادیثو کې راځي او د فقه په کتابونو کې راځي سره د اختلاف د علماو ترجیحات او غلطي دلته به موږ هغه مقدار د تفسیر به تراخلو شهر رمضان الذي انزل فيه القران اوس دې زنرستو الله فضیلت ذکر کوي د رمضان د میاشتې او دا
علت د تخصیص الله دا روجا رمضان میاشت کې ولې خاص کړه؟ رمضان میاشت کې به روجې نیسئ، بله میاشت کې نه کړه. نو د هغې وجه بیانوي چې دا میاشت کې الله قرآن نازل کړی، نو دې وجې نه الله روجې دپاره دا میاشت خاص کړه. شهر رمضان، شهر رمضان کې حرف بنا بر بدلیت تا د آغا کتب علیکم الصیام نا فرض کړی شوی د په تاسو باندې روژې. هغه روژه څه ده؟ شهر رمضان، چې هغه میاشت رمضان ده. دا قول فرا دی چې د هغې نه بدل دی. او یا شهر دا خبر که د پاره د مبتدای محذوبې هي شهر رمضان، دغه ایام معدودات او دا روجې فرض کړی شوي هغه شهر رمضان دی. ځکه دا تفسیر دی د پاره د ایام معدوداتو. دا ایام معدودات اصل کې دا رمضان میاشت. شهر رمضان دغه روجې چې پر شوي دي په تاسو دا میاشت رمضان ده. الذي هغه میاشت انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دې کې قرآن. د فضیلت شو. ابن کثیر رحمه الله وی الله په دې آیات کې د میاشت رمضان فضیلت بیان کو چې دا میاشت الله د روجو د پاره ځکه منتخب کړه چې په دې کې الله قرآن نازل کړه او باقی نور کتابونه الهی چې هغه په دې میاشت کې نازل شوي دي. ولې روایت ده د واصله ابن الاسقع هغه وايي وانزلت صحف ابراهيم في اول ليله من رمضان. د ابراهيم عليه السلام صحیفه د رمضان په اوله شپه نازله شوې وي. او انزلت التوراة لست مزين من رمضان. او رمضان شپږم ورځ شپږ تیر شوې وي. په اومه ورځ باندې موسی عليه السلام ته الله تورات ورکړو. هغه ته ورکړی شو. او انجیل له ورکړی شوی ل13 خلق من رمضان. او قرآن نازل شوی په 15 ل24 خلق من رمضان. نو ټول کتابونه الهی په دې میاشت کې الله نازل کړي. نو د دې د وجې نه الله د رمضان میاشت روجې د پاره منتخب کړه چې دا رمضان میاشت روجه ځکه نیسئ. انزل فی شهر لفظ والا شهر ماخوذ د شهرت نه. یو شی چې کله ښکاره شي هر چاته معلوم شي هغې ته شهر وایي. نو میاشت هم شهر ځکه وایي لشهرته و بیانه. دا مشهوري هر چاته وضاحت دی د هغې. رمضان نوم دی د دې میاشتې دپاره. بیا رمضان دې ته ولې وایي؟ نو چا خو وجه دا ویلې کله چې د جاهلیت د نومونو نه عرب را لګېدل د میاشتو نومونه یې له خپل طرف نه ورکول. لکه مخکې عبراني او مخکینی لغتونو کې د دې میاشتو نور نومونه و که نه. نو کله چې خپل عربو له نومونه کې قستل اکثر په دې کې لحاظ د زمانې کړی. جماد الاولا جماد الثانی کې به سخت یخني وه واورې به اوبه به واورې کېدلې نو ځکه ورته جمادي ویلو. او دې میاشت کې ډېره سخته ګرمي وه نو د دې د وجې نه دې میاشت رمضان ویلو. صلاة الاوابین اذا
رمضت الفصال حدیث کې مرাজি کله چې شګي ګرمي شي او دوخانو بچي پاغي باندې ګرځي خپې سوځي هغه ته صلات اوابین وي او یا به ګناګونه دویمه وجه دا ده چې نه يرمز الذنوب د دې روزي سره د انسان ګناګونه رجيږي سوځي ځکه ته رمضان وي او یا مشتق د رمزینا رمزی وي دا بارانو چې دې خریب نه مخ کې راځي چې دا غي په وجه باندې زمکه پاک شي د غبار نه ګرد غبارونه پریوتی نو باران څخه صفائی دا غي راشي نو دې میچ سم د انسان صفائی د ګناګون راځي نو ځکه تر رمضان وي شهر رمضان انزل فی القرآن انزل مکه موږ دوه معنی کړې وي چې یا ابتداء د نزول په دې کې شوی شابه د قول مطابق چې قرآن په یو ځل نازلی او یا انزل په یو ځل نازل شوی د قرآن د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته الته یو ځای دی هغه ته بیت العزت وی یو ځل باندې الته نازل شو بیا د هغه لګ لګ په درش کاله کې نازل شوی دی دا ټول معنی دي انزل فی القرآن بیا دا تطبیق موږ تاسو کړو یو ځای کې انزلنا فی لیلۃ مبارکه وی بلکې لیلۃ القدر وی لیلۃ مبارکه او لیلۃ القدر یو شپه ده او دا پر رمضان کې ده دلته میاشت رمضان وا او پای کې ویل چې لیلۃ القدر وا پای کې الله قرآن نازل کو هدى للناس وبينات من الهدى دا خو یو معنا شو اچھا دا معنا کړی دا انزل فيه معنا فی فضله القرآن میاشت رمضان هغه میاشت ده چې الله د هغې په فضیلت کې قرآن نازل کړی هغې په فضیلت کې الله تعالی قرآن نازل کړی د هغې عظمت هغې بیان کړی انزل فی القرآن لکه خلک وایي چې یاره د ابوبکر انزل الله فی ابي بکر صدیق کذا آیا معنا د هغه په فضیلت کې او یا انزل فيه معنى في ايجابه وفرضيته على الخلق القرآن میاشت رمضان هغه میاشت ده چې دا الله د هغې په فرضیت او د هغې په وجوب په مخلوق باندې قرآن نازل کړی قرآن کې موږ ته حکم کړی چې رمضان روزه فرض ده نیسئ به هدى للناس وبينات من الهدى بدسي حال کې بینات هدى للناس چې دا قرآن هدایت ته د پاره عام خلکو هدى معنى حال كونه هدى كاملا للناس كافة دا قرآن چې الله نازل کړی دی کنه نو په داسې حال کې دی چې کامل هدایت ته د پاره د ټولو خلکو هنن معنا مصدری والا او یا په معنا د هادیون والا په داسې حال کې چې هادي دی د پاره د ټولو خلکو هم معلوم چې قرآن هدایت عام دی تر ورځې د قیامت ته پورې ټولو خلکو ته هدى للناس او وبینات من الهدى او په داسې حال کې بینات چې واضح دلایل دي من الهدى د هغه هدایت نه چې مخکینو انبیاء ته الله ورکړي من الهدى هغه هدایت چې مخکینو انبیاء ته الله ورکړي نو په دې قرآن کې څه ده اق هدایتونه وضاحت په دې قرآن کې ذکر شوی دی دا هم حال شو
دلته دوه لفظ شو وګورئ وته قرآن کې به هر ټکی ته ګورئ هدى للناس وبينات من الهدى مخکې هدایت ویلو او دلته مو بینات من الهدى نو د دې دواړو منځ کې څه فرق دی نو فرق یو دا دی چې هدایت دوه قسمه ده یو قسم هدایت هغه چې هدایتي د پاره د خلکو او بالکل واضح خپاواله پټواله پکې نه او کله کله هدایتي خو واضح نه وی هدایت واضح نه دلته ویل چې قرآن هدایت ته د عام خلکو د پاره هم او دا غي سره وبینات من الهدى هدایت د قرآن واضح دی ار یو تن پی پویږي نو ټیک شو هدایت ته او د دې هدایت بالکل واضح دی خپا پکې نشته پټواله پکې نشته ځکه قرآن مشتمل له په محکم او په متشابه په ناسخ او منسوخ نو دلته ویل چې دی کې هغه واضح آیاتونه دي حلال او حرام پکې بالکل ښکار دي دا یو فرق شو دویم فرق غدا ده چې ګوره دې جملو کې مقصد دا ده اول کې ویل قرآن فی نفسه په خپلم هدایت ته او دا غي سره مخکینو کتابونو کې چې کوم هدایت ذکر شوی وو نو په قرآن کې اقا هدایت هم ده وهدى وبينات او واضح دلائل من الهدى د مخکینو هدایتونو من الكتب المتقدمه ده معنا شو نو من الهدى د دې قرآن هدایت دا پشانت د چا ده بینات من الهدى د مخکینو پیغمبرانو په کتابونو کې چې کوم هدایت د هغه سره بالکل مشابه ده او دا هغه په جنس نه ده خو لیکن دا د هغه په نسبت کامل ده ده فرق شو دریم فرق دا ده اولنا هدایت اصول الدین مراد ده او بینات من الهدى مراد فروع الدین ده هدى للناس هدایت ته د خلقو د پاره سمانه هدایت ته د خلقو د پاره په اصول د دین کې عقایدو کې بل کتاب ته بل شي ته ضرورت نشته قرآن کې تفسیری هغه ذکر دي او بینات من الهدى او په دې کې وضاحت من الهدى د عباداتو د فروع هغه تفصیلا په قرآن کې شته دریم فرق چا ادا کړه څلورم فرق هدانا مراد په قرآن کې چې کوم ارشادات دي مصالح عامه او خاصه او ته هغه مصالح چې هغه عام دي او خاص دي چې د عام سره منافي نه دي نو قرآن اقا مصالح او فواید ته انسان ته لار خي عمومي مصالح خصوصي مصالح په دې قرآن کې دي او بینات من الهدى استدلال پر ډیرو مسائلو دې قرآن وحدانیت د الله صدق د رسول ان دې قرآن نه استدلال نیول کېږي کنه نو هدى للناس
هدایت ته د پاره د خلکو، انا پدې کې د خلکو عام فیدی خاص فیدی پدې قران کې رهنمایي ده. وبینات من الهدى، واضح دلائل دي من الهدى د هدایتنا. پدې کې تا ته طرقت استنباط خودلی دا غي په وجه ته الله وحدانیت ته پرسېږي، رسول الله صدق ته پرسېږي، د قیامت په حقانیت ته پرسېږي وغیر ذلک. دا فرق شو. والفرقان، او فرق راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې. فرقان مخکې تیر شو. د حق پرس او د باطل پرس په وجه په دې قرآن فرق راځي، حق او د باطل په منځ کې فرق راځي. فضائل او د رذائل په منځ کې فرق په قرآن باندې راځي. دې د وجه نه په دې رمضان کې الله دا قرآن نازل کړی دی، نو په دې کې د الله عبادت هم کول پکار دي په روزه نیولو. فمن شهد منکم الشهر، اوس الله حکم کوي د فرضیت د روزه، او هغه مخکې اختیار چې کومو چې روزه نیسي کماته هغه منسوخي. فمن شهد منکم الشهر، هغه څوک چې حاضر شو ستاسو نه اشهر میاشتا. ان شهیده یو معنا څه ده؟ حضره. لکه د صحابه په باره کې راځي فلان شهید بدرن، بدر ته حاضر شوی دی. شهید المشاهد كلها، ټول زینو ته د جنگونو ته حاضر شوی دی رسول الله سره. نو حضره معنا څه ده؟ حضر منکم دخول الشهر او حلوله، حاضر دی په وخت راختلو د میاشت کې. میاشت چې پیراو ختل په خپل کور کې دی، مقیم دی، مسافر نه دی او ناجوړه نه دی، روغ دی. نو فلیصم، روزه دی ونیسي، ځکه دا روزه رکن د ارکانو د دین نه. ها که مسافر وي رستوي دیر باندې نشته، او که ناجوړه وي به اندر باندې نشته، او چې مقیم وي روغ وي به ونیسي. دویم شهیده په معنا د عالمه ده. فمن شهید منکم، چاته چې پته ولګېده چې میاشت راختې ده او یقین یو، نو فلیصوم، به د روزې نیسي. هم به اشعار منصوب ده په دې معنا کې، ځکه دا مفعول به ده په تقدیر د مضاف. فمن شهد معنا عالم بحلول الشهر منکم، چاته پته ولګېده چې میاشت خو راختې ده د رمضان، ګوانو په ذریعه ته پته ولګېدله، اخبار په ذریعه ته پته ولګېده، د هغه په ذریعه باندې، د بل ذریعه باندې چې میاشت راختې ده کسانو ګوی ورکړي. د شهیده دا دوه معنی دي، یا ته حاضر وي یا د ته پته ولګېدله. او شهیده دا معنا نه ده چې په خپل ویني. فمن شهید منکم په معنا د لیدلو چې چا مې شو لیدله. بعضې کسان دي چې دي جماعت المسلمین والا دي، په دې مردان طرف ته په دې نورو ځینو کې، نو هغې وایي موږ میاشت خپله نه لیدلې، 2 ورځې پس روژه ونیسي او 2 ورځې پس اختر وکړي. ولې الله وایي فمن شهید منکم الشهر، چې میاشت یې ولیدله صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. نه، شاهده په معنا د رؤیت نه ده، په معنا د پته ده چې پته ته ولګېدله. اوس به ورځ به نه بیني نه بیني نه بیني، نور کسان به اینی ته به هغې باندې اکتفا نه کوي، څونه ته به روژې رسې. دا عالمه ده، ته پته ولګېدله چې یاره میاشت راختې ده. ځکه شاهده په معنا د رؤیت څه نه راځي، شاهد ته ویل کېږي شاهد، شهیده ته نه وایي. شهید منکم، نو فلیصوموا، را اودي لګېږي دا روژه دي ونیسي.
به رمضان روزه نیسی. هم منکم خطاب دے چاہتا مومنانو ته څوک حاضرو یا د پته ولګېدله بس روزه به نیسي. ابه شهود الشهر کله حاصلېږي په رؤیت سره خپلې ویني او کله په سماع سره یوین تن میاشتې لیدلې ده او هغه ګواهي ورکړه او قاضي د هغه ګواهي معتبره کړه او موږ تاسو ته پته ولګېدله اوس به موږ تاسو روزه نیسو. دا هم شاهده منکم الشهر ده. دا شهود الشهر شو. سماع واورېدله هم واپس رخصت ذکر کوي. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. دفع التوکم څوک دا ګمان اونکی چې اوس روزه فرض شوانو بیمار به امنیسی مسافر به امنیسی الله وینا فمن شهد منکم الشهر مخکې تاسو د پارم اختیارو خو تاسو به خامخا نیسئ مقیم به نیسي او که مقیم بیمارو او یا مقیم نو مسافر خیر روزه خوړلی شي. فمن شهد منکم الشهر ځکه په دې کې مظنه د مشقت ته تکلیف دی او شریعت کې تکلیف الله په موږ نه دی ګرځولی. څوک چې ستاسو نه بیماري او علی سفر یا په سفري فعدة من ایام اخر دا بشمار کوي من ایام اخر د نور ورځونه. فعدة معنا هم دا ده مسافرۍ باندې شل ورځې تللی کور ته رالی که 15 ورځې پس مړ شوې نو 15 ورځې تا لازمي دي او که شل ورځې ژوندی وي هغه شل ورځې به روزې قضا به راوړې. عدة من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دې کې بیان دی د حکمت د رخصت چې الله تاسو له په حالت د سفر او په حالت د مرض کې روزه ماته کړه. ولی ځکه یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اراده لري الله تعالی په تاسو باندې اليسر آسانتیا ولا يريد بكم العسر اراده لري په تاسو باندې سختیا. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ بن جبل هم لېږلو ابو موسی اشعری یمن ته هغې ته هم دا ویلي یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر. دلته یسر په څه کې دی په دې رخصت کې الله د ته ویل خیر دی بیماري اوس روزه مه نیسه مسافر تکلیف دی درته اوس یې مه نیسه. په دې کې الله په تاسو اراده د اسانتیا ده. هو لا يريد بكم العسر دې ویل فعدة من ايام اخر دې ویل تعین دې تونکو چې څنګه را واپس اقا روزه بنسي ځکه په تعین کې یو قسم تکلیف دی کنه بلکې تاته اجازه درکړه چې بس ورځي پوره کا که مسلسلی نسی متصلی نسی زری نسی که تاخير پکې کې په دې کال کې چې څو وخت تا روزه راوړه قضا راوړه تعالی جایز ده. تعین یې څونه کو دې ته نه چې څنګه کور ته راشي او چې څنګه جوړ شوي نو تبه روزه نیسي. ولا يريدكم العسر ولتكملوا العده او الله د ته دون ویل چې فعده من ايام اخر تعین د تونکو د ورځو خو د تویل چې شمار به پوره کې ولتكملوا العده دې لپاره چې تاسو پوره کوي هغه شمار پوره کوي ځکه د تویل فعده من ايام اخر ولتكبروا الله على ما هداكم او دې لپاره چې تاسو لوی بیان کوي على ما هداكم په هغه طریقه چې الله تاسو ته درښودلې. اول تكبر الله سمعنا هذا تكبر الله نه معنا دا چې الله در باندې قضا فرض کړی دا
چې دو روزو قضا به راوړي چې کله سفر نه واپس شوي یا روغ شوي خوشماري پوره کړه تعین د ورځو پکې نشته ځکه چې د الله لوی بیان کوي که نه دې سبب د الله کبریا او د الله لوی به بیان شي په دې قضا راوړو کې خو علامه هداکم وګوره دا تکبیر به هم کې په هغه طریقه چې الله تاسو ته ښودنه کړې ځان نه وی هدلته تکبیر څه دی هغه تعظیم د الله دی ثنا ویل دي د الله بعض علما هغه وی چې نه لتکبر الله دا غ تکبیر دی په لیدلو د میاشت رمضان کې رمضان میاشت دی ولیدله سبا مانزه پوری په دی وخت کې تکبیرات ویل سنت دي اختر مانزه پوری تکبیرات دې وجه عبد الله ابن عباس نقل لي حق على المسلمين اذا راوا هلال شوال ومسلمانانو حق ده چې کله میاشت رمضان د شوال میشوینی سبا کوي حق پیدا لري چې تکبیر وکړي الله اکبر به وایي او چا ویلي دینه مراد هغه تکبیرات دي لکه سفیان د اختر پوره چمونس کې نو زیات تکبیرونه به وي هدا کوم په طریقه چې الله در خودله تاسو ته الله هدایت کو طریقې ته در خودله او لعلکم تشکرون او دیر پاره تاسو شکر وکړئ د دې نعمت دا شکر څه دی دا شکر دې په دې هدایت دویم قول دا چې دا شکر دې په ثواب دې طاعت په دې روزي چې کوم الله اجر او ثواب دل درکې په دې به تاسو د الله شکر وکړئ هغه د آیات په اخر کې لعل ترجی ځکه مخ کې اسانتیا الله ذکر کړه رخصتونه الله ذکر کړه دا هغه سم مناسب ترجی وا لعلکم تشکرون ذکر ویلا دې نعمت شکریا به وکړئ او التګورا د روزي په اخر کې لعلکم تتقون ویلو د قصاص په اخر کې لعلکم تتقون ویلو وجداد چروجنی ول او قصاص دا ډیر ګران کار عملو دا غي سم مناسب لفظ د تقوا او ذکر لعلکم تتقون ویلو واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اوس دې آیات کې الله وی ګورا کله چې بندگان د الله طاعت کوي او الله نه دعاګانې به غواړي نو الله د هغې دعاګانې مسترد کوي نه قبله یوله زیره ده ربط یې د مخکې سره دا ده وإذا سألك عبادي چې مخکې الله تعالی فرضیت د روزې ذکر کو سره د بیان د احکام د روزونه وز او به حکم یو کول تکبر الله د الله تکبیرات به وي شکر به کوي وز دلته الله تعالی وی ګورا اے بندا الله ستا ذکر او ستا شکر نه خبر ده نو کله نه کومې دعاګانې ته غواړې ستا دعا اوري ستا دعا به هم قبلوي او ستا امیدونه هغه به صحیح پروا یې مه کوه بل مناسبت یې دا ده
چې مخکې الله امر په تکبیر وکړو، تکبیر باندې حکم وکړو تکبر الله، نو وزل ته ترغیب ورکړي په دعا کې، ځکه کومه دعا چې پس د الله د ذکر نه وکړی شي نو هغه قبلېږي، هغه دعا چې مسبوق بالثناء قبلېږي. درېم مناسبت یې دام دی چې مخکې تشبیه ذکر کړه کما کتب علی الذین من قبلکم، نو دې تشبیه نه دا معلومه ده چې مخکینو امتونه به چې څنګه اود روزه به شروع شوه، نو آیا زمونږ روزه به د اود کېدو نه شروع کیږي؟ الله دلته ویل چې نه، ستاسو د پاره د شپې احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، دا غي پروا مه کوئ. صرف تشبیه ستاسو په فرضیت کې د داغي سره. واذا سالك عبادي، عنوان او مقصد آیات اغدا ده چې روزه سبب ته د پاره د قربت الله، دی روزه ست الله ته نږدې کېږي، تعالی مناسب دي چې الله نه په دې کې دعاګانې وغواړي. یو روایتو کې راځي ونوم الصائم عباده، روزدار کو خوب کوي دام عبادت ته، او سمته تسبیح، چپ کېدل تسبیح دي، دعاءه مستجابه، دعای قبوله ده، وعمله مضاعف، او په عمل به د چن اجر او ثواب الله ورکوي. ان سبب د نزول کې روایت مختلف دي. یو روایت کې راځي او باندې چې راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اقریب ربنا فنناجی، ایز من رب نږدې دی چې موږ سره جرګه وکړو، ام بعید فننادي، لري دې کې چغې وته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو، جواب یې ورنکو. الله د آیات نازل کو چې وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، زه نږدې یم، چغو ته ضرورت نشته. دویم سبب د نزول حسن بصری نه نقل له وإذا تپوس صحابه وکړو اين ربنا، زمونږ رب چیرته دی؟ نږدې دی که لرې دی؟ الله د آیات نازل کو. سبب د نزول یې دا و. او روایت د ابو موسی نه معلومیږي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې ناستو، روانو، فجعل الناس يجهرون بالتکبیر، خلقو په زور باندې جار کو. نبی صلی الله علیه وسلم ته اربعوا ولا انفسکم، خپل ځان شفقت وکړئ، فانکم لا تدعون اصم ولا غائب، تاسو اصم او غائب نه رابلئ، هغه ذات رابلئ چې سمیع بصیر دی. دا آیات الله نازل کو. واذا سألك، سیدا دې ټولو ته شامل دی. کله چې تپوسو کستانا اے پیغمبره، عبادی زما بندگان، سألک کی ضمیر پیغمبر ته راځي دی. اگر که مخکې ذکر شوی نه و، انزل فی القرآن کې ذکر یې شو کنه، ځکه دا قرآن په چا نازلو؟ په رسول الله. دا خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته شو. عني زما په بارک تا نه تپوسو کې، فإني قریب، نو زه نږدې یم. بیا په کار دا و چې داسې ویلی وی وإذا سألك عبادي عني فقل إني قریب، تو ته په جواب کې څه ووایه؟ قریب ووایه. لکه اکثر چې کوم تپوسونه چا کړي دي د پیغمبر نه، نو جواب په څه سره راغلی؟ قل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. دلته الله تعالی دا لفظ د قل لري کړو،
په دې کې اشاره ده بفرط قربه منهم. الله هر سائل ته نږدې ده چې سره په جواب کې واسطې تم ضرورت نشته چې الله پیغمبر ته وي ته په واسطې باندې وایا. الله په خپل جواب ورکوي فإني قریب، زه تا ته نږدې ما، سره واسطې ته ضرورت شته دی نه. ها عبادي اضافت شوی دی الله ته، دې ته اضافت د تشریف وایي، مراد ته مؤمنان دي. ځکه دا سوق د کلام د آیات دا د مؤمنانو متعلق ول احکام د روجي دي، د هغې فضیلتونه دي، دا روجه مؤمنان نیسي. نو فإني قریب، زه تاسو ته نږدې یم، معنا ستاسو اقوالم اورم، ستاسو افعالم انم، ستاسو حالات زمانه پټ نه دي. دې ته ویل کېږي هغه قرب د الله په اعتبار د علم او د قدرت. لکه نحن اقرب الیک من حبل الورید، نحن اقرب الیه من حبل الورید، هغه په نسبت باندې والا. هر چې الله د ذات په اعتبار ده هغه د عرش ته پاسه ده کما یلیق بشانه. دې څوک استدلال نه نیسي چې فإني قریب الله په هر ځای کې ده، نه هر ځای کې ده په اعتبار ده علم او د قدرت او د عرش ته پاسه ده کما یلیق بشانه ده صریح آیاتونه د وجنه. اجیب دعوة الداعي اذا دعان، دا تاکید ده د پاره د قربه. زه تاسو ته نږدې یم او قبلوم دعوة الداعي، قبلوم دعوة الداعي دعا د دعا کوونکی، اذا دعاني کله چې ما نه دعا وغواړي دا هغه دعا قبلومه. سمانا د اچا دعا چې ما نه په صحیح طریقه وغواړي زه مسترد کوم نه، ټولې دعاګانې ول قبلومه. اجیب دعوة الداع ظاهر عموم د داعی دی، هر داعی او چې څنګه قسم دعا غواړي چې د شر نه خلاف نه زی ول قبلومه. خو شرطونه وسري اذا دعان. اول لا ده چې دا دعا به معنا په اخلاص باندې غواړي، په یقین باندې به غواړي اذا دعان. ولکه چې په دعا کې توجه ستانه وا ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاغن، غافل لاغن نه قبلې. او دویم اذا دعان په طریقې د شریعت باندې شرع نه خلاف نه. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط لګوله چې قطيعه رحم او د اسم ګنا نه، نور دا دعا به الله قبلې. ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطى الله بها. هذا إجابة بدري طريقو سره ده. ستا دعا به الله قبلې، خو په درې صورتونو کې په یو صورت د قبلې. یا خو ان يعجل اليه دعوته، دا کوم شی چې غواړي الله به مدق قدر کوي، ځکه الله ته پته لري د پکې مصلحت ته خیر دی وسول ورېکا ومکه شی بدل درکې چې کوم د الله نه غواړي. دویمه هغه د قبلولو طریقه دا ده. دویمه ان يدخر له في الاخرى، په اخرت کې به الله د هغه بدلی دل درکې، اخرت کې به هغه دل درکې بدلی. دا شو. درېمه صورت اجابت دا ده ان يصرف عنكم من السوء مثلها، ستانه به یو آفت او مصیبت الله واړي، یو آفت او مصیبت در باندې راځي استاغد بدن واړي استا په دې دعا دغه مقصودی چې بدل درنه کی.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي اوس بیان دی د پاره د شرط قبل دل د دعا. ستا دعا به الله الا قبلای. فليستجيبوا لي تاسو قبول والے او کوي زما سمانا ته زما احکام اومانه په طریقه چې زیاده نه غواړم. اول یؤمنو بی او ایمان راوړی په ما دی ایمان راوړي نو زبا الله وای زبا دی دعاګانې قبلوما. فليستجيبوا لي بالطاعه ما طاعت دی کوي فليطيعوني شو دویمه معنا دا ده چې فليستجيبوا لي معنا د دعا غواړي مذعنون بالاجابه فليذعنوا الاجابه په یقین سید الله نه دعا غواړي چې زما دا دعا به الله قبلې مسترد کوي بینه الله به دل قبول کوي. اول یؤمنو به دلته یؤمنو معنا څه ده یا خو معنا تصدیق ده زما د اجابت تصدیق دی کوي او یا مراد ته دوام دی په دې دوام په ایمان دی دائم پاتې شي. یا وليؤمنوا بي تصدیق دیو کې په اجابت چې دعا به مې الله قبلې ثواب او اجر به پیرا کوي. نو دام دیو کې لعلکم يرشدون د دې لپاره يرشدون چې دی لار مند کې هدایت ته کله چې په ما ایمان راوړو او استجابت وکړو نو الله تعالی به دې له څور کوي هدایت به ولور کی مصالح د دنیا او د دین. اته دې اختتام پر جاو کو کله چې امر توقف فليستجيبوا بي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي نو په دې کې تنبيه ورکړه وګوره په دې اوامرو کې مقصود هغه څه ده هغه ستار رسیدلی رشد او کامیابی ته دا کارونه کوي چې ته کامیابی ته ورسېږي. الله ته پکې ستا په دې اعمالو کې څه فایده نشته ستا پکې فایده ده لعلهم يرشدون. ابي حافظ ابن كثير هغه وایي چې ګوره مخکې احکام د روجي دي رستم احل لكم ليله الصيام الرفث کی احکام د روجي دي او په دې منځ کې دعا ذکر کړه نو په دې کې اشاره ده چې پروژه کې د الله نه دعاګانې ډېر غوښتل پکار دي او خاص کر به پروجمات ټیم کې دغه دې ټیم کې د انسان دعا قبليږي. عبد الله ابن عمر روایت ده ان للصائم عند افطاره دعوه مستجابه واذا غد پار په وخت افطار کې او دعا د مستجابه قبلې دن کې الله ولا دعا قبلې مسترد کینا دعوه مستجابه ده. دغه وجه نه هغه طریقه دا چې په جماعت ټیم کې به خپل ټول کسان را جمع کول او ویل به چې دعا کوي او دا دعا به کوله انه من نسالک برحمتک وسعت كل شيء ان تغفر لي الله ما تبخنوک دا دعا به کوله. په دې کې دعاګانې ډېرې الله نه پکار دي. پاتې شو ذکر نه اشاره او کچره د الله ذکر په دې وخت کې کوي دعاګانې د الله نه ډېر غواړي. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم اوس دې آیات کې ذکر کوي چې ګوره ټیک ده روزه در باندې الله فرض کړی لکه مخکینو امتونو څنګه فرض کړی و
مخکینو امتونو روزه به د ماښام نه شروع کېدله، معنا اوده کېدو سره به شروع شوه. ستاسو حکم د هغې نه جدا دی. ربط د دې آیات د مخکې سره دا دی چې ګوره مخکې ویله چې الله تاسو ته نږدې دی فإني قریب. دلته دا قربت د الله لا تنافي التلذذ بالطريقة الشرعية، دا منافی نه دی تلذذ سره په شرعي طریقه. یو سړی را لګي د خپل خزینه په رمضان کې د شپې فایده اخلي، نو دا د الله د قرب سره منافی نه دی، دا جایز دی. احل لكم ليلة الصيام. هذا مضمون سره هغه دا چې مخکې تشبیه ورکړی شوه کما کتب علی الذین من قبلکم، مخکینو شریعتونو کې به روژه اوده کېدو سره شروع شوه یا د ماخوستن نه وروسته به شروع شوه. نو مسلمانانو هم په هغې مطابق عمل شروع کو. اول کې ورته دا حکم و، و بیا ته څه نقصانات واقع شو، دا حکم الله ختم کو او وی ویل چې سبا را خطو پورې خوراک کاک تاسو له جایز دي. سبب د نزول د آیاتونو علماء ذکر کړه چې اول کې روزه چې کله فرض شوه نو تر څو پورې به چې دوی اوده شوي نو خوراک کاک به کولی شو، ښځو سره به نزدېکت کولی شو. چې اوده به شو ایسته به روژه شروع شوه. په دې کې عمر بن خطاب راغی، ښځې نه مطالبه وکړه د کوروالي، هغې ورته ویل ما روژه نیولې ده. عمر ګمان دا و چې داسې بهانه کوي. کوروالی ورڅه وکړو، ته پته ولګېده دا خو ما نقصان وکړو. سرمه ابن قیس خپل باغ کې کار وکړو، ستړی شوی و. ماښام ټیم کې د ښځې نه مطالبه د خوراک وکړه. هغې ورته ویل ورېږه زه د ګاونډي نه الله رالم، دا به هغې له ورکړم، تاله به د هغې نه راوالم. په دې انتظار ډډه وواله، ایسته وده شو، روژه یې شروع شو. سهار له چې لاړو بېهوشي پرې راغله. الله د آیاتونه نازل کړه. دا دواړه سبب د نزول دی، هغه هم دی دا هم دی. بیا د عام مفسرینو قول لا دی چې د آیات د قبیلې د نسخ نه دی. اول کې دا حکم بیا وروسته منسوخ شو. احل لكم ليلة الصيام، حلال کړی شوی ستاسو لپاره روز ليلة الصيام. دا منار صاحب رایه دا ده چې دا آیات منسوخ نه دی. وای دا صحابو د ځان نه ویلو چې یاره بس موږ به خوراک سکاک او جما به نه کوو، هسې نه چې موږ په خوراک سکاک یا په جما کې لګیا شو سبا را باندې راونه خیږي او بیا را ولګېد هغه کم شی چې په ځان التزام یې کړی و هغې هم پوره نه کړو که نه. هغې ته الله وایي ګوره الله در باندې دا اسانتیا چې کړې وه نو ولې په ځان باندې احکام شاقه ګرځوئ؟ نو هغوی دا قبیلې د منسوخ نه دی. اول لم دقه حکم وخو صحابو د دغه د وجې نه تشدد د وجې نه په ځان دا د کړي چې یاره موږ به سره د شپې به کوروالی نه کوو، هسې نه خبر نه یو سبا را باندې راوخیږي. او د جمهور مفسرینو قول راجح دی چې دا د قبیلې د نسخ نه دی. احل لكم ليلة الصيام، ځکه حدیث صراحتا دی که نه. فنزلت هذه الآية، دا آیات نازل شو مخکینه حکم پکې لاړو. حلال کړی شوی ستاسو لپاره ليلة الصيام په شپو د روژه کې الرفث الى نسائکم، نزدېکت خپلو زنانو ته.
رفث ویل کی فحش کلام ته سره د خپل خیسه د جما متعلق خبرې کوي بیا دا کنایه ده د مباشرت نه د هغې څه نږدېوالی وجه دا ده چې دقسې خبرې سړی د ښځې سکوي نو دا بې مبزي کېږي جما ته مانه په دې شپې باندې ته جما کولی شي لیلة الصیام مانه هغه روژه هغه شپه چې سهار له ته څه کوې سبا له اراده ده د روژې نیولو کولی شي څه کوروالی مو څه کولی شي خبرې د جما مو څه کولی شي هن لباس لكم وانتم لباس لهن دا وجه بیانوي الله تعالی په دې شپه کې د رمضان د ښځې څخه جما جایز کړه ځکه دا زنانه لباس لکم ستاسو دپاره جامې دي وانتم لباس لهن او تاسو د هغې دپاره جامې لباس ورته په دې اعتبار ویلو چې سړی د ښځې په وجه باندې ډېرو ګناهونو نه بچ کېږي د سړي ښځه پردو ښځو ته به ولې میلان کوي او چې بیا هم پردو ښځو سره تعلقات ساتي دا خبیث دی ته کې خباثت دی هغه ستا دپاره پرده شو د ګناه نه ښځې چې خاوند دي د هغه له پرده شوه ولې به بل طرف ته بیا میلان کوي د هغې د وجې نه ورته وویله لباس جامه ده ګناهونه پټېدل دی دویم دا جامه د انسان څه لازم ده دقسې ښځه او خاوند هم د یو بل څه لازم دي زندګۍ کې هن لباس لکم وانتم لباس لهن نو دا سبب شو د پاره د احلال وګوره ستاسو په منځ کې ډېر اختلاط دی لکه کپړه چې د بدن څه لګېدلي خامخا ماخوستن کې یو بل څه څملی نو دا مبزي کېږي جما ته نو که در باندې حرام یې کې په نقصان کې به پرېوځئ دا ادب دی د قرآن چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د اتفاق هغه تعلق سره چې سخت تعلق او محبت دی د هغې نه تعبیر وکړو په څه باندې په لباسو حفاظت هم پکې دی صیانت هم پکې دی هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم الجمله معترضه ده فما بين احل الله ده الاول حلال کو فالان باشرهن او د دې په منځ کې جمله معترضه چې ګوره کله در باندې حکم پرې خوي په نقصان کې و پرې وته علم الله ته پته وا انکم چې تاسو کنتم تختانون انفسکم ځان بم په خیانت کې اچولې وې که الله در باندې دا حکم هم دقه صفات کړی وې به ګران وې کنه جما بدنه کېدلې د شپې ځکه ښځه تاسو په کوټه کې ستا د لباس په حیثیت ته نو په خیانت او په نقصان کې به پرېوتلې ان تختانون ویل اختیان ویل کی مراودة الخیانه کوشش کول په خیانت کې اچول او تخونون انفسکم یې ونه ویلو ځکه صحابو خیانت نو کړي پاسات اختیانو کوشش د خیانت اچولو ولی دې چې شهوت بم غالب شي د هغې د وجې نه په خیانت کې پرېوځي ان نفس الاماره بالسوء د وجې نه کنه فتاب علیکم الله تخفیف راوستو په تاسو باندې په دې حکم کې استدا حکم یې دتا منسوخ کو فتاب علیکم جزئی کورواله دل جائز ده فتاب علیکم مخکینه حکم دل منسوخ کو آسان حکم در باندې راوستو وعفا عنکم او ما پیوکړه دا هغه مخالفتونه چې تاسو کوم کړی دي چانه چې کوم مخالفت شوی دی کنه الله هغه معاف کړو یا وعفا عنکم الله در باندې پر اخیره واستله په دې حکم کې فالآن باشروهن وس دا هغې څه تاسو څه کوئ
نزدېکت سره کوي ستاسو لپاره نزدېکت سره جایز دی که کې سره فالآن باشرون دا امر د پاره د اباحت ته لازم نه ده او که ستاسو لپاره جایز دی مباشرت ویل کی اتصال البشره بالبشره یو څرمن د بل څرمن سره ولګي دلته کنایه ده د جماعنا او وابتغوا ما كتب الله لكم او ولټوي ما كتب الله لكم کوم چې الله تاسو له حلال کړي یو معنا ده دا تاکید دی د مخکې د پاره معنا هغه ځای ولټوا چې راتل تعالی پاغي کې حلالي چې مخکې صدا دویمه جما چې کې په دینیت کو چې الله تعالی بچي راکی همدا وجه ده چې الله په خزه کې او په سړی کې شهوت ته چوله د دې د وجه چې دا نسل جاری او نکام د هغه د وجه شریعت مشروع کړی دا قضا د شهوت د پاره نه ده او یا دې کې نه کې د عزل نه ده او یا مخکې سینه په غیر په بل ذکر راتک هغه نه منه ده وابتغوا معنا وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم چې الله حلال کړی چې مخکې صدا هو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم اسمانزه ته تیارې کوي په دغه ځای